بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ وایو پنځم حصه د ذوی الفروض کې پړوتی ده. پړوتی څه ته وایي؟ د زوی لور. د زوی لور. نو د لمسي لور ته چې ویل کېږي؟ پړوتی ویل کېږي. د دې هم درې حالتونه دي: ثلثان، نصف، سدس، لکه څنګه چې د پوتي دا وړو. ثلثان چې کوم دي 2/3 که مسله د 3 جوړوله، او په جدید میراث کې د بشیر احمد بګوي صاحب په طریقه باندې کدي مسله حل کوله، مسله د شوبې څخه جوړیږي، او کدي په جدید دویمه طریقه باندې حل کوله، هلته مسله د 1 جوړیږي. اوس چې کوم دی مسله د 24 په دې کې جوړیږي، نو په 24 کې 2 ثلثه چې کوم دی هغه 16 جوړیږي. وجودي شرط دا دی چې دوی به وي یا د 2 څخه به زیات وي. وینې معنا دا د زوی لور دا که دوی وي یا د 2 څخه زیات ولې، نو بیا چې کوم دی هغه دی ثلثان وړی سي. وجودي شرط دا دی. خو عدمي شرط دا دی، دا بیا نه موجوده. د مړي زوی به نه موجوده. په مسله کې به ته ګورې بیټا به نه موجوده، یا زوی به نه موجوده، د مړي لور به نه موجوده، او دا رقم د مړي لمسی به نه موجوده، او د مړي لمسی به نه موجوده. نو بیا چې کوم دی هغه دی دغه پر ځای باندې ولاړ دی. دا پړوتی پر ځای د پوتي باندې بیا ودرېدله. دویم چې کوم دی هغه نصف وړي. نصف چې کوم دی 1/2 12/24. وینې په 24 مسله جوړوله، بیا په 24 کې نصف څه جوړي؟ 12 جوړیږي. وجودي شرط دا دی چې معنا دغه د زوی لور څه ده؟ دا به یوه وي. او عدمي شرط دا دی چې د مړي زوی به نه موجوده، د مړي لور به نه موجوده، د مړي لمسی به نه موجوده، د مړي لمسی به نه موجوده، او دا رقم د مړي د زوی چې څلور وي، نو هغه به نه موجوده. نو بیا چې کوم دی هغه دغه چې کوم ده د زوی لور چې کوم ده هغه بیا څه وړی سي؟ نصف وړی سي. دا رقم د زوی لور چې کوم ده دا سدس وړی سي. پړوتی چې موږ ته 1/6 24 مسله جوړوله، بیا 4 وړی سي. نو شرط یې دا دی چې د مړي یوه لور به موجود وي ورسره، لکه هلته ګور د پوتي سره د مړي یوه لور وله، یا به څوک ورسره د مړي یوه لور به ورسره موجود وي، یا به د مړي یوه لمسی ورسره موجود وي. نو که په دا دوه کې هر یوه ورسره موجوده وله، بیا دا سدس وړی سي. دا وجودي شرط سو. عدمي شرط دا دی چې د مړي زوی به نه موجوده، بیټا، دا رقم پوتا به نه موجوده، لمسی، او دا رقم پړوتا د زوی به نه موجوده. نو که دا رقم وله، بیا دغه د زوی لور چې کوم ده دا سدس هم وړی سي. ده